حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم। قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی مومنانو ته د خپل اطاعت او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان بردار حکم ورکي او د ایمان اشاره ورکي کتا سو مومنان یې نو بیا د الله او د رسول اطاعت فرمان برداری او تابعداري وکړي۔ زمونږه FM 93 کې یا په یوټیوب باندې مختلف عنواناتو باندې مشتمل بیانات راځي۔ نننې زما بیان اغا عموم داسې یو موضوع ده چې زمونږ د نارینه زمونږ د زنانه د ټولو ضرورت دی۔ زمونږ په اوریدونکو کې نارینه هم وي او زنانه هم وي، لوی او واړه هم وي، مشران کشران دا ټول وي۔ پدې کې کله کله خبره داسې وي چې هغه ټولو ته فائدہ ورکوي او بعضې خبره داسې چې هغه صرف د نارینهو سره تعلق لري، بعضې خبره داسې وي چې هغه صرف زنانو سره تعلق لري، بعضې خبره داسې چې هغه زمونږ د وړو د تربیت حوالې سره د وړو سره تعلق لري۔ بهرحال چې څومره عنوانات دلته نشر کیږي نو هغه زمونږه د هر قسمه اوریدونکو د پاره وي۔ نننې زمونږ عنوان هغه خاص د زنانو د پاره دی او پدې کې نارینه چې اوریدونکي وي هغوی د هم ووري که څه داسې غلطي وي چې په نارینهو کې وي نو هغوی د هغې اصلاح وکړي۔ خو نن چې زمونږ کوم عنوان دی نو دا خاص طور یو حدیث باندې به زه بیان کوم او هغه حدیث مبارک خاص د زنانو په حوالې سره دی۔ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما سره خپل خاوند حضرت علی رضی الله تعالی عنه روان شو، یوځای حضور علیه السلام کرا لاړو۔ فاطمه بیبي او حضرت علی رضی الله عنه یوځای حضور علیه السلام کرا ورغه چې وی قتل نو حضور علیه السلام نفل کړی دی او داغې نه رستو په مصلی باندې ناسته او جاړي او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي۔ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه دومره ډېرې اوښکې تلې وې چې د سترګو رنگ مبارک خراب شوی او سور شوی۔ فاطمه بیبي راغله حضور علیه السلام باندې ورپرېوته، بابا جان تا ته نن څه تکلیف ته چا څه ضرر در رسولی دی، چا څه خفګان در کړی دی، چې ته پریشانی راغلی ده، په څه باندې جړېږي چې ستاسو د سترګو نه اوښکې روانې دي؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما ته فرمایي وی زما په امت کې شپږ قسمه ښځې دي، د هغوی په حال باندې جړېږم۔ فاطمه بیبي تپوس کوي بابا جان داسې کمې شپږ قسمه زنانه دي چې د هغوی په حال باندې ستاسو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شب معراج کې ما ته وښودلی شو چې زما د امت شپږ قسمه زنانه دي، هغه په جهنم کې قسم قسم عذابونو سره مخ او قسم قسم عذابونو کې مبتلا دي۔ فاطمه بیبي تپوس کوي بابا جان دا کمې زنانه چې په عذابونو کې مبتلا دي نو دا ولې مبتلا دي او د دوی عذاب څرنګه دی چې تاسو په زړه مبارک ته خفګان رسیږي او تاسو په جاړې خفګان کوئ؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل هغه شپږ قسمونه زنانه پاغه کې یو قسم د زنانو دو چې ما جهنم کې او قتل زما د امت زنانه د سر د ویختو نه زوړندې وي او د اور د گرمایش د وجه نه ټول بدن ستی پتی شوی دی او ټول بدن لکه د تیکی پشان رویت شوی دی۔
او ګرمایش دومره زیاتو چې د سر د ویښتو نه ځوړندې دي او د سر په کپړۍ کې د مازغه داسې خوټ کېږي لکه اوبه چې څنګه په کټوۍ کې خوټ کېږي. بل قسم د زنانو هغه قسم دی چې د ژبې نه زنانه ځوړندې دي او دغه جهنم کې روتیږي سوځيږي په لړزان دي. او دریم قسم د زنانو دا لفظ لګ د حیا دی. زنانه د هغه ځای نه ځوړندې دي د هغه د حیا د ځای نه ځوړندې دي کومه حیا چې په لوپټه باندې پټي د هغه ځایونو نه په جهنم کې ځوړندې دي او په اور کې روتیږي سوځيږي. څلورم قسم د زنانو هغه د چې په جهنم کې وي ما قتل حضور علیه السلام فرمایي د دې زنانو د پتونان د خپو پسې د خپو د پتونان د سینې پسې را جوخ شوي دي او د لاسونه دواړه د سر نه تو شوي دي او غونډه په غونډه تړلې شوي وي او په جهنم کې ځوړند یو لکه د غونډس کې لوغړیږي او اور په بل دی د هر طرف نه په لمبي پوری دي. پنځم نمبر قسم د زنانو هغه دی چې زما د امت زنانه به وي او مخونه به د خنزیرانو په شان روان شوي وي او نور جسم او بدن دا به د خر په شان وي. او شپږم قسم د زنانو زما د امت په جهنم کې داسې دی چې شکلونه د سپو په شانو او په خولې باندې به د اور لمبه تیرېده خوله به د ډیر تکلیف نوازه وه نو د دې تکلیف د وجه خوله وازه نو اور لمبه به پکې دننه لاړه او لاندې د دسماتي په طرف باندې به د اور لمبه هغه غاړه ووتله. حضور علیه السلام چې دا شپږ قسمونه عذابونه د خپل امت د زنانو ذکر کړل نو ډېرې وجړل. سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمایي د الله محبوبه دا شپږ قسم عذابونه د شپږ قسم زنانو ته ملاویږي اوس د دوی دا دومره خراب او بدترین انجام او عذاب ولې دی د دوی ساملو. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفصیل او فرمایو مغه ترتیب باندې کم ترتیب باندې چې ما تاسو ته د شپږ اقسام بیان کړل. لومبنه هغه زنانه چې د سر د ویښتو نه ځوړندې وي او پټول بدن د جهنم لمبه پوری وي او د ګرمایش په وجه د سر په کپړې کې نامازغه داسې خوټ کیږي لکه څنګه چې اوبه په کټوې کې غولې وخی او خوټ کیږي. نو حضور علیه السلام فرمایل دا هغه زنانه دي چې دوی د خپل سر د ویښتو د پټولو خیال نه ساتلې ستر بینه کو پرده بینه کولا. کمی زنانه چې د ستر او د پردې خیال نه ساتي نو حضور علیه السلام فرمایل چې دا به د سر د ویښتو نه په جهنم کې ځوړندې وي او ټول بدن باندې چار چاپیره د هر طرفه د اور لمبې به پورې وي او دوی به د دې عذاب د وجې په لړزان او په تکلیف کې مبتلا وي. زمونږ د دې دور زنانو ته وګوره چې زنانه بهر د کور اوزي په کور کې خو تصور د لوپټې نشته کور کې سرتوره ګرځي نه کور خو زه بیام د خپل پلار کور دی د رور کور دی یا د خاوند او د زوی کور دی نو زه بیام سنا سو گنجائش به پکې وي بیام سرتور سر جایز نه وي خو دومره ده چې پردي سړي خو نه تاسو بهر وګورئ زنانو د خپل ستر او د حیا سره کم انجام او کم حشر کړی دی ستر له څومره لوی نقصان او ضرر ور کړی دی. زنانه زمونږ اوریدونکو څومره چې دی هغه ډېرې با حیا با پرده دي خو کمې هغه زنانه چې هغې د حیا او د پردې لحاظ نه کوي. زه د هغه زنانو خبره کوم چې پخوا په زمانه کې زنانو به د ستر د پردې ډېر خیال ساتلو او په کور کې به دومره سټ صادر او لوپټه استعمالوله. نن هغه سټ صادر او لوپټه
تصور کې د چا نشتا په کور کې لپټه ختم شوه او د کور نه بهر داسې صادر او لپټه استعمالیږي چې پاغه کې که د سر ویخته پټ دي نو پکې د سر ویخته ښکاری بیا د سر ویختو کې هیر بینډ وي یا بل څه داسې شی لګېدلی وي هیر کیچ وي نو هغه ټول د لپټې لاندې د صادر لاندې د پړونې لاندې په ویختو کې ښکاری او که د ویختو نه بیا راښکته کمیس ته وګورې نو سټې ښکاری مرۍ پکې ښکاری نو دا لپټو صادر دی دې په ځان پټو خو دی خو خپل بدن نورم ښکاره کړی دی د هر چا نظرونه ځان طرف ته مایله کړي دي نو زنانه چې د سر د ویختو د ستر خیال نه ساتي د بدن د حیا د پردې خیال نه ساتي نه دا به جهنم کې د اور لمبو باندې سوځيږي په عذاب کې به مبتلا وي بیا په کورونو کې زنانه د ستر او د پردې لحاظ نه کوي په کور کې بعضې رشتہ دار داسې وي چې هغه په نوم رشتہ دار د نور داغه نه ستر کول فرض او لازم وي د پردي سړي نه ستر دا فرض دی خو په کور کې چې کم لیور وي یا په کور کې کم د تر زوی وي یا د ماما زوی وي یا د ترور زوی وي نو دا رشتہ دار چې کور ته راځي نو هغه باری کم سړی نه د ستر کو نو هغه نه تا ته دومره خطر نه وي دا کور ته چې کم پردي درغلی دي د ترور ماما بچي د تر بچي نو د دوی نه ډیر زیات کوشش وکړه چې ستر وکړي د دې نه زیات ځان ساتل پکار دي زمونږ زنانه د دې خبرې خیال نه ساتي په کور کې که د تر زوی وي که د ماما زوی وي که د ترور زوی وي په منډه ورشي د خوراک سکاک انتظام هم ولو کی او چې کله دا په میلمستیا کور ته درکره راشي دا زنانه دوی د ستر پردې خیال نه ساتي او که فرض که یو جینۍ د حیا عزت خیال ساتي او سلام لور لنه ورځي د لرې نه په اشاره ورته سلام وکړو نو بیا ورته مور یا انګور ته خواخې بقاریږي ورته وایي دا زما رواره راغلی دی دا زما خورایې راغلی دی او ته د ده نه ستر کې سبا به موږ نه خفای ګیله به کوي نو ګوره مور دغه خپله لور حیاداره مجبوره کړله خواښې دغه خپله انګور حیاداره مجبوره کړه زما دې زوم ته ستړې مشي ووایه زما دې رواره ته ستړې مشي ووایه زما دې خورایي ته ستړې مشي ووایه یا ستا د تره دې زوی ته ستړې مشي ووایه یا ستا د لیور دې ته به د نه ستر کې دا خو ستا مشر یا کشر رور دی نو دا قسمه خبره دا شیطان دی خلکو ته ښکلې ښکاره کړي دي او زنانه د دې خبرو پروا نه کوي نو په کورونو کې زنانه د خپل لیور نه ستر نه کوي د بار پردي سړي نه چې کم ستر کې داغه نه زیات لازمي دی چې د خپل کور کې د لیور نه ستر وشي ځکه د بهر سړي نه خطره عزت تندوم رنوي څومره چې په کور کې د ننه د لیور نه زیاته خطره وي او پښتانه مشران وی لیور دا لفظ دی کې هم لیو د ور پروت دی یعنی دا په دروازه کې د تلیو ناس دی او کلم د ته مقابلاویږي نو د دنه خطره ممکنه وي لہذا د ستر او د پردې خیال ساتل پکار دی که تاسو د چا زړه ته ګورئ چې دا مې د ترور زوی د سلام نه کوم دا مې د ماما زوی د سلام نه کوم دا مې د تره زوی د سلام نه کوم دا مې د خور خاوند د اوخې د سلام نه کوم نو دا خیال که ته ساتې او اوې چې زه سلام نه کوم او په دې باندې د څوک مجبوره کی د چاړه ته دیو قتل او د دې حکمونو خیال دی اون ساته د خواخې زړه ته دیو قتل د مور وړه ته دیو قتل او د ترور ماما د تر بچو سره د لاس په لاس کې ملو کو یا او خیر راغلی هغه سره کې ناست ستړي مشي دی وکړل نو د مور یا د خواخې خیال خو دیو ساته خو پرواز د محشر د ځان حال د څه جوړ کړي دی د آخرت عذاب د ځان لو قتل دغه وخت کې نه دا مور په کار راځي نه د خواخې په کار راځي هیڅوک به د په کار را نشي لہذا په خپل دلته د خلکو زړه کې خفه کېږي خفه دي شي د تره زوی د خفه کېږي سل ځله د خفه شي د ترور زوی د خفه کېږي یو شل ځله د خفه شي د ماما زوی د خفه کېږي یو سل ځله د خفه شي او خې خفه کېږي نو زر ځله د خفه شي د دوی خفګان ته مګوره د الله رضامندۍ ته وګوره چې آخرت کې انجام خراب نه بنده ته نجات پیلو شي نه په محشر کې عذاب بزنانو ته د ستر نه کول په وجه ملاویږي او بیا د کور بار چې روزي
نو داسې کچا فیشن وکي، لباس داسې نازک او باریک وي یا چست وي چې پاغې کې بدن بعینه بدن نخکاری، خو د بدن هر یو حصہ هغه مکمل نمایات ورخکاری، د بدن هر یو اندام ترجمانی کوي، هر یو اندام چغي وای چې زدایم زدایم زدایم، هر یو بندا ورته ګوري، نظر ځان ته مایل کوي. نو کوم زنانه چې داسې لباس استعمال کی چې داغي په وجه باندې خلکو نظر ځان ته مایل کی، کوم زنانه د کور نروزی خوشبو داسې استعمال کی داغي په وجه پردي نارینه ځان ته مایل کی، دا زنانه د کور نروزی خپو کې پازیب واچي یا داسې بنگړي په لاسونو کې چې هغه شلنګار کوي ګونګړو پکې وي هغه شنګ شون کوي، نو دغه زنانه چې بار روزي او د پردو سړو نظر رونه ځان ته مایل کی، نو دغه زنانه حدیث کې راغلی دی د کور نه د وتو نه واخله تر کور ته واپس راتلو پورې دا ټول زنانه د الله د طرف نه په لعنت کې گرفتار دي، په دوی باندې د الله پاک د طرف نه لعنتونه وریږي. نو زنانه که د کور نه بهر اوزي نو داسې لباس د استعمال کی چې د دې پکې دا پته نه لګي چې دا غټه د کوړه ده، دا توره د کسپینه ده، دا خکول د ک بدرنګ ده، چې دا پته اون لګي. بیا زنانه د سترګو د روزو سه حال کوي، سترګو کې رانجه په کم انداز باندې اچي، د لاسونو نکریزي په کم اندازي لګولي وي، او بیا دا خلکو تمخي پلار چې رواني وي، په یو لاس کې موبایل وي، په بل لاس کې هند پرس وي، اوس دا زنانه چې په لار روانه وي قسم قسم خوشبویانې تخیږي، اوس تاسو وګورئ تاسو اندازو لګوي چې دې زنانه د ځان سره څومره نارینه په ګناه کې مبتلا کړل او د دې زنانه د لاسه په څومره نارینه لعنت راوریږي، اوس د دې زنانه په ورځ د محشر څه حال وي. نو د ستر او د پردې ډیر لحاظ ساتل پکار دي. دویم هغه زنانه چې د جبې نه په ورځ د محشر زوړندې بوي په جهنم کې، او د هغوی جبو کې د اور او د اوسپنې کونډې به لګېدلې وي او ټول بدن به د جبې په زور باندې زوړندي، یعنی د ټول بدن زور دا به په جبه باندې وي. یو بنده که د یو لاس نه زوړند کو نو څونه لوډ پې راځي، څومره تکلیف ورته رسیږي. بیا دا جبه ډېر نازک اندام دی، نازک بدن حصه ده، اوس یو بنده دی د جبې نه زوړند کړه ته به څونه لوی تکلیف رسی. نو په جهنم کې بعض زنانه د جبې نه زوړندې بی. حضور علیه السلام نه فاطمه بی بی تپوس کوي دا د جبې نه به ولې زوړندې؟ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی دا د جبې نه به ځکه زوړندې چې دا ډېرې خلورې زبان دراز وي او دوی ته چا خبرم لا کړي دي چې دوی جواب ورکړي وي او رټې سپورې ستغې خبرې کوي، رټلې جوابونه ورکوي. کلور ته مور سووي نو ډایرک جواب ورکی، پریکړې خبره وته وکي او خراب او ستغه خبره کوي او پنس خبره جنگ ته خبره اړي. که خزه ته خاون څه خبره وکي نو دا خزه ورپسې د یو پځې دوه خبرې وکي، که خاون وته لګ استغه وي خزه وته دوه استغه وي ډېر استغه وي، نو داسې زبان درازه خزه دا به پرواز د محشر د جبې نه په جهنم کې زوړندې وي او دوی ته به ډېر لوی تکلیفي او پټول بدن باندې او په دې جبو باندې به اور بلی. او دریم لفظ لګ نازک دی، خو تاسو د دې نه بس مطلب واخلئ. د زنانو د حیا هغه ځایونه کم چې په لوپټه باندې ځان پټ کړي د دغه ځای نه به زنانه زوړندې وي. نو حضور علیه السلام دا نازک خبره ده خو خپل لور ته فاطمه بی بی ته کړی ده. اوس کوم ډیرم حیادار یو خو د حضور نزیات حیا به ممکن وي او بیا د خپل لور مخ کې دا خبره کړی ده، نو په دې باندې دا دلیل دی چې دا حدیث په منبر باندې ویل پکار دی، نارینه او زنانو ته ویل پکار دی، ولی چې حضور علیه السلام خپل لور مبارک ته ویل دی. نو کومږه خپل زنانو ته مخ کې کو چې دوی ته نه عبرت واخلي نو په دې کې د حیا خلاف ورزي نه کیږي.
نو زنانه به د حیا د هغه ځایونو نه ځوړندي جهنم کې کمې چې په لوپټه باندې پټېږي. نو فاطمه بی تپوس کوي د الله محبوب دا ولې د دې ځایونو نه به ځوړندي؟ حضور علیه السلام ورته وفرمایل وایي دا د دې ځایونو نه به ځکه ځوړندي وي چې دې زنانه د خپلو نارینو نه علاوه پردو نارینو سره ناجایز تعلقات ساتل. خپل نارینه څوک دی لکه خاون شو، اوس د خپل خاون نه علاوه پردو نارینو سره ناجایز تعلقات چې کم زنانه ساتي یا خبرې اترې کوي یا مخ په مخ ملاویږي یا نور داسې ناجایز حرکات کوي، اوس دغه زنانه د بدن د هغه نازک ځای نه به په اور کې ځوړند وي او په دغه ځایونو او په ټول بدن باندې به د اور لمبې په جهنم کې پورې وي. نو د ناجایز تعلقاتو نه ځان ساتل پکار دي. سلورم قسم هغه زنانه چې دا پتونان او د خپې د سینې پورې جوختی شوي وي او پړی ته تو شوي، رسې د اوسپنې ته تو شوي وي او د لاسونه دواړه د سر نه ول توکړي او کلکې تړلي، یعنی غونډې مونډې تړلې وي او په جهنم کې داسې رغړي او د غونډس کې بشان لوغړيږي. دغه زنانه د اور لمبو باندې سوځيږي، د اور لمبې به پوری. حضور علیه السلام نه فاطمه بی تپوس کوي د الله محبوب دا تکلیف به وتولی وي دا چې داسې غونډې مونډې د اوسپنې پر رسې تړلې وي او د جهنم لمبې په د هر طرف نه پوری وي، دا ولې په دې تکلیف کې به مبتلا وي؟ حضور علیه السلام فرمایل وای ما په شب معراج کې چې دا زنانه ولیدلې ما تپوس وکړ چې دا ولې؟ وای دا ستا د امت هغه زنانه دي چې د دوی به کله طهارت راغی، یعنی د حیض او د نفاس نه به پاکی راغله، نه دوی به د احتیاط د پاره یو ورځ غسل نکو و یاره نن پاک شم خو نن لا نه لامبم، خیر دی چې ښه پاک شم سبا به ولامبم. یا د شپې نه غسل جنابت لازم شو او دې زنانه وی چې یاره بس سبا به ولامبم او سبا بیا دومره تاخیر په غسل کې وکړو یا نارینه د دومره تاخیر په غسل کې وکړو چې د سار منظم ته قضا شو. نو دغه نارینه زنانه په ورځ د محشر د اور په لمبو کې لکه د غونډس کې به لوغړيږي، د هر طرف نه به د جهنم د لمبې راپوري وي. پنځم نمبر قسم د زنانو هغه دی چې د مخونو نه خنزیران جوړ شوي وي، مخ به د خنزیر پشان روان شوي وي او نور ټول بدن دا به د خر پشان وي. فاطمه بی فرمایي د الله محبوبه دا به کمې زنانې چې مخې د خنزیر دی او نور بدن د خر پشان دی. نو فاطمه بی ته حضور علیه السلام او فرمایل وی دا زما د امت هغه زنانه دي چې اغوی په دنیا کې چغل خوري کوي، خلکو ته د یو بل خبرې رسي، د کور روانولو خبرې کوي، ستغې خبرې کوي او بل عذاب پکې دی، بل ګناه او قصور خطا پکې دی چې دوی به بل سره حسد کوي. نو چغل خوري دی ته وی چې د چانه د خبره او وسته او چې د چا خلاف د خبره ته وسی او مغله اوس چې راشه خبر خونه فلانی د پسې دا ویل دي. نو دا دومره خطرناک عذاب د چغل خور د پاره دی. حسد دی ته وی چې یو زنانه د بل زنانه خر وز او ویني چې خاوند خیال ساتي، د پلار پکور خیال ساتل کیږي یا مالی حالت خپل دی. نو دا زنانه چې دی حالات ته وګوري نو دا دومره متاثر شي او حسد شروع کی پزړې اور بل شي او بیا خیری شروع کی. یا الله دې زنانه لري څور کړی داته والي او مال راکې نو د بل د نعمت اغشتو سوال او ځان له د غستو سوال کوي، نو دا حسدګری خزي دي د دوی عذاب بدای چې د دوی مخونه د خنزیرانو پشان بوي او بدنونه به د خرو پشان وي او څوک چې چغل خوري کوي نو دغه خلکو بم په ورځ د محشر ډیر خطرناک عذاب وي چې بدن به د خرسي او مخ به د خنزیر سي. الله دې د دې عذاب ورونه مونږ تاسو اوساتي. شپږم اخیری قسم د حدیث مبارک کې ذکر شوی دی چې بعض زنانه مخونه به د سپو پشان وي
شکلونه به د سپو پشان جوړ شوي وي او د سپې خوله خو اسم واځوي نو په جهنم کې به د دې ښځو خولې واځي شوي او په خولو کې به اورونه ور داخل شي او لاندې طرف ته د او د سماتی په طرف باندې به د جهنم اور داسې اوزي لکه بټۍ کې چې اور بلی او په هر طرف باندې او په غیر چاپیر ساړو سړو باندې اور اوزي همدغه شان د دې زنانو مخونه به د سپو وي شکلونه به د سپوي خولې ته به اورونه ننوزي او لاندې طرف باندې به ته اور لمبې هغه غاړه اوزي فاطمه بیبي تپوس کوي د الله محبوبه دوی ته به دا عذاب ولې ملاویږي حضور علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل وې دوی ته عذاب زکه ملاویږي چې دوی چا سره نیکی کړی وي او کله ور سره معمولی زړه بداوی راشي معمولی زړه خفشي نو بیا وته هغه نیکی یادای چې تا نه هغه احسان ایر شو چې ما د سره کړو فلانی وخت کې درته ضرورت و دونه مې درله در کړیو او تنن زما خیال نه ساتي نه چې کوم زنانه احسان جتلاوي کوم زنانه بل ته احسان یادګیرنه کوي دغه زنانه په ورځ د محشر شکلونه د سپوسی او په خوله کې به اورځي او په لاندې طرف به اوزي څوک چې احسانونه یادای بل سره ښېګړې یادای نو دغه خلکو په ورځ د محشر په جهنم کې او په اور په لمبو کې دا عذاب بوي الله دې هم دې عذابونو نه اوساتي دا شپږ قسم دي حضور علیه السلام فاطمه بیبي ته ذکر کړی دي او زیاتره په حیا باندې مشتمل دي چې بنده د خپل حیا خیال اوساتي د ستر او د پردې خیال اوساتي پردو نارینو سره خبره اترې اونکی پردو نارینو تخپل بدن اونخی د پردو نارینو مخ کې خپل आवाज امپټ اوساتي د پردو نارینو مخ کې د خپل ویختو د سترم خیال اوساتي تر دې چې د خپل ویخته کې د زنانه د سر نه اوتل په ګومنس کې نه دا ویختري بیا بهر نه غورځي چرته د پردو نارینو په نظر اون لګي د ستر به دومره خیال ساتي تیر زمانہ کې یو واقعه په ګلګت کې راغلی و یو بنده مسافرو په مقبره باندې تیرېده او یو قبر سره خوا کې چې څنګه تیرېده نو د قبر نه आवाज وورېده چې د الله د پاره ما د دې قبر نه وباسه ز ژوندې یم وې دا تیریدون کې بنده چې د قبر سره دا आवाज ووري وې دې را نږدې شو خپې قدمونه روکاو کړل خپنی ولې شو او د قبر ته بیا راتاو شو وږي کې خو چې دا आवाज د قبر نه راغی کله کم طرف راغی چې لګي وګ ور نږدې کې دا قبر نه خطې زبان आवाज وروته چې د الله لپاره ما د قبر نه روباسه قبر راته کولو کې ز جم دی یم دا سړی وی زما بیا هم شکو چې دا ز خیالي आवाज اورم او که دا حقیقت کې دا आवाज اورم وای ما وی چې نورم ورجوخ چې قبر ته ورجوخ شم دا غینم په تیز आवाज مې اوریدل د الله لپاره ما د قبر نو باسه ز حیاتم ژوند یم وای زه خو د دې زینوم زه خو مسافر وم ویلانم دغه تخوا کې کلی وغه کلی تورلم او کلی کې داسې خلق راټول شوی دا غوینه مې تاسو کو د دې ځای وی غوی چا مون خدا خپل کلی کې ولاړ دا زمون کلی دی امام ته چې دغه ته یو قبر دی دا غینه درې وازونه راغلل چې زه جم دیم دا قبر کولو کې ماتي وباسه ټولو خلک وی دا خو سه خیال دی دا استاد ماو کې څه فرق راغلی اسه به د خیالي आवाज اوریدلی او امام ته قسم قرانو کې چې تاسو راشه په خپل کوم وره د قبر کو لوګي غني زما په کې سری زخه مسافر سړیم په لار تیرې د مونږه تیر بشم لاړ بشم خو ما आवाज وریده وی ټول خلک را سره رالل چې قبر ته ور نږدې شو د قبر نوم نه یو आवाज کیږي چې مو باسه جم دی یم وی دا هر چا چې یقین شونه وی بیا مسله راغله اوس به جمعات امام نه تپوس کیږي مولوی صاحب بسوي چې قبر کولو کې کوم کولاوي جایز دي که ناجایز دي ای مولوی صاحب لاړل د امام صاحب نه تپوسو کو چې دا قبر کولاول پکار دي که نه دي پکار امام صاحب ولدا جواب ورک مولانا صاحب وتدا وی چې لاړ شي او قبر باندې یقین او کې کستاسو په بالکل یقین راضي چې دا आवाज د قبر ناراضي او دا ژوند دی
نو بیا کولاو کې او کنا سي شک مینو بیا مو کولاوي ټول د کلی خلک بیا رالل چې قبر دی بیا کې خو هر یو بنده عمده आवाज اوري چې ما د قبر نه بار کې جم دی یما وای بس د مولوی صاحب فیصله وکړه یقینا پر راځینو قبر کولو کې نو دوی قبر کولاول شروع کړل خورې ته نواړولې چې د قبر یو خازه ته کولو کړه دن پکې یو زنانه ناستره او دغه زنانه نور ځان پټ کړي د خو کفن ته نه خور خوړل دي کفن ختم شوی د بدن نه پروت دي او دغه زنانه چغې کړي وای فلانی ځای کې زما کور د الته لاړ شه او زما د پاره زما د کور نه غټي صادرې او زما جامې راوړې چې زوا غوندم ال به د قبر نه روزم وی خلک ډیرو یریدل چې دا مړ دی خو ول چې دا جم دی دا خو مړ شوی و زنانه ده نو دی اوس دا جم دی شوی ولې ده ټول خلک تلی دی ماغه نه پته باندې د دې زنانه کور نه هغه وارثانو ته ویل دي هغه مو سره شوی دی د دې زنانه چې کوم زړې جامې او صادرونه پراتو غیر اغشتي دي وې دې قبر ته چې څنګه لحد ته جامې ورغورځولې یا جامې وانه چولې صرف غټ صادرې د سر نه تر خپو پورې پیزان پټ کو او د قبر نه وروته چاته نه قتل او په یو منډه باندې لکه د بجلی د پړقه سي خپل کور ته منډه کړی او کور ته لاړه او په کور کې چې د دې په جمدونی کوم کمره تنن او تو دن نزان پس ور بن کو اوس د کور لوی وانم ته یریږي دا بهر پردي خلکم ته یریږي چې دا سم عمله مونږولې دا وې دا پردي سړی مراغلل د کور خلکم دي نارینه زنانه دي او یو لوی غوغا جوړه ده او تماشه جوړه ده وې دا بهر نه چې دا پردي کم خلک د کلی راغلي هغه وتوي چې ور کولاو کا ایدغه زنانه را کوټې د نن نه आवाज ورک ور نه کولاوم وته وی چې دا ور خامخا کولاو کته ور نه کولاوي مونږ د پس ور ماتو غني ور پر رضا صلا کولاو کا وې دغه زنانه وته ټیک د زب ور کولاو کوم خدا سے تاسو کې با همت سوچتا چې زما د لیدلو طاقت لري کدا سے سوک تکړه وینو ور به کولاو کوم ماوي نه او کدا سے سوک تکړه نه نزان مو وجنه د یری بمزلونو چوي مرهبا زما د لیدو طاقت د کې نشتا وای ټول خلک رستو شو چې دا خو رښتیا سه عجوبه شان ده دا خو د یری خبره ده وسه نه چې مونږ د یری مړ شو نه کمزوري زړه والا رستو شو یو سلور کسان داسي چې اغوی زړه باندې مضبوطو اغي وتوي عزت ور کولو کوم بدر شو چې څنګه دغه زنانه ور کولو کو نو دا زنانه کمره کې او ګټ کې ودرې دو ځاني پاغه صادر کې پټ کړي دي ځان نه خي ودا سلور نارینه پردي دوی ته تپوس کوي سو کې ودا زنانه وته وی چې دا تپوس را نه مکه زوم د دې کور خزمه خو کمالي دل غواړي نو زړک لکه وی هغه وته وی چې ټیک د ته ځان ښکارا کول تا باندې څه چل شوی دی وی دې زنانه وته سر ښکارا ک صرف سترګي روزي ټول بدن پټو صرف د سر وختو د سرمنې وته ښکارا کړه چې وی قتل په سر باندې نه وختو نه په سرمن وا وې دا یو د یری د دهشت د حالت چې د دې زنانه د سلورو نارینه اولیدونو دوی باندې غونی زیګ شو او یریدل چې دا د سره عمل شوی دی وی بیا د زنانه وته د مخ نه پرده لري کړه صادر لري کو نو چې مخ یې مخکاره شو نو په مخ باندې سرمنم نو او په خله باندې شونډې نه صرف داړې ښکارې دي غاخونه ښکارېدل غاخونه اوته روتي وینې وی په او شونډې نه ښکارې شونډې نه وی شو کېدلې وی سړی نور مو یریدل وی بیا ورته د خزې د خپل ګوتو نوکونه را مخامخ کړل د لاسونو د خپو نوکونو ته وته پام راو ګرځي زما خپور لاسونو ته وګوره وی چې وی قتل په لاسونو په خپو باندې نوکونم نشتا او وینې زوي وی وې دې زنانه نه د سلورو نارینو ته پوسو کو چې دا سر وخت دې شو د سر سرمن څه شو دې زنانه وته وی چې په دنیا کې بمه په وختو کې لارې او وسته فیشنونه به مې وکړل او داغې نه پس چې د کوره بار به وتم نو په زور زور به مې پردو ته دا وخته ښکارا کول چې د خلکو نظر زما په وختو لګي وې د سر د وختو به مې خیال نه ساته سر وخته به مې نه پټول او بار پردو خلکو بلیدم نو چې څنګه قبر کې خودل شوم نوې فرشته راغلی چې خاطه هغه خزه چې تا و پردو خلکو نه د سر وخته نه پټول راشي چې اوس د دې وختو پته لګي چې د دې نه سونه عذاب جوړيږي و یو وخته بیرانه د سر نه نیو او داسې بیرانه راخ کو چې زما مو بس د سر سرمنم اوته
و یو ویختې رانه په ویستو د سر سرمن یې رانه ختمه کړه، ویختې یې رانه گنجي کړل او د سر نه مې سرمن بوقه اوتې ده. وای بیا موتوي چې دا د مخ د په خوله باندې دا شونډې نشته غاښونه اوتې روتې دي، دا ولې وینې روانې دي. راته وی چې ما به شونډو باندې لپسټک ولګو، ما به ځان له حسن پیدا کو او د پردو خلکو مخکې اسې به مې خوله مخکې کوله، خوله به مې ښکاره کوله چې زما دا فیشن وویني. نو پردي هغه نه چې په مارکیټونو بازارونو کې نا په کور کې د تر ماما بچي دا اوخې شو، دا ټول دا پردي دي. وی د دوی مخکې چې ما به کم فیشن کړو نو وی فرشتو وی چې خطه هغه ښځه چې تا به شونډو باندې لپسټک لګولو او هغه لپسټک د وجې خلک به ځان ته مایله کول، اورګه چې تا ته مونږ د دې شونډو د سرو کولو انجام اوخو عذاب اوخیو. نو ایمان بیا دا شونډې داسې راښکې لپه نوکونو باندې لکه چې دا بنده ونه د ویښه سره د جړلو سره راکاږي او د جړلو سره روزي، داسې وی زمانه شونډې اوشو کولې. او بیا د هر طرف نه ما باندې په ګروزونو غزارونه شروع کړل، مرګ لیواله مو هر اندامې چور کړی دی. بیا موتوي چې دا د خپو د لاسونو نوکونه ولې نشته، وی راته په جړا شوه چې د خپو لاسونو باندې نوکونو باندې ما به نیل پالش لګاو او د دې حسن به مې زیاتو، د هغې په وجه خلک به مې ځان ته مایله کول او چې چاردام به مې کو نو اوبه به مې بدن ته نه رسېدې، نه به مې غسل کېده، نه چاردام او نه منځونه. نه د دې په وجه فرشتو وی خطه هغه ښځې چې ستا غسل او منځونه نه کېدل د نیل پالش د وجې نه، نو راشي چې اوس ته سره د دې عذاب درته وښایو. یو نوک به رانه په امبورونو نیوه راښکوې تر دې چې د خپو او د لاسونو ټول 40 واړه نوکونه رانه بوټو ویستې دي او د دې نه ماته ډېر تکلیف رسېدلی دی. او چې بیا دا نور بدن ورته ښکاره که نو په بدن باندې سرمن نه و چار چاپېره ته ماران لړمانان ته وو. دغې خلکو چې ماران لړمانان لیدلي نو تختیدلی دي او چې وی قتل د کور بندیان واپس د نرال نو دې زنانم چغي والی خ چغي اوخلې زړه ستړ شو واپس را پریوته واپس مړه شو. استاسو بوای چې اره دا مړی ملاره جمدی کیږي نو بالکل په غټو مستند او مدلل کتابونو کې ډیر حالات داسې راغلي دي چې مړی د زړې زمانه قبر کې روز شوی واپس را جم دی شوی، نو داسې ناشنا خبرې نه دي، د ایمان او د یقین خبره ده. او کله کله بطور عبرت د عبرت د پاره الله پاک مړي راجمدي کی چې ژوندۍ ته نه عبرت واخلي، ژوندۍ ته نه سبق واخلي. نو دغه خلکو دا زنانه واپس قبر کې و سملوله خورې په واړولې. دا د هغه زنانو انجام وی چې د ستر پردې خیال نه ساتي. الله پاک دې زمونږ د ستر او د پردې او د حیا عزت خیال وساتي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.